سمیات د اسماء د نومونو ګوره دا تفسیر دی کنه د دې نوم سره اسم سره تفسیر او مسمای سره پرې پېښ ویل کنه نو پتیله ر پتیلی نوم دی او دا پتیله چې سلاس کړو چې ته کې وګ کې چې او چې په باندې کې تک پتیله دغه مسما دی نو الله تعالی پرشتو ته مسمیات بخې تکي وکړه وای دې سنمونه دی په دې وسکو فقال انبئوني باسماء هؤلاء دې نمونه راته خای مسمیات ورته په پتیله ورته بخې تکي خدا کاسه ورته کې خدا والله ورته ویلي چې دې نمونه راته وای هغه نمونه نه ورځي نو معنا دا چې دا ما تر دې شی نمونه راکې ان کنتم صادقین که تاسو په دې کې رښتینی چې موږ د عبادت لپاره کافي او د خدمت لپاره کافي او بل مخلوق ته حاجت نشته نو زه تاسو باندې خدا جواب راکړي اوس فرشتي خدا غل سره نه پیژندل نو دلته تفضل ورک الله آدم له فرشتو باندې په علم غریزي او په علم اجتهادي باندې د دې وجنا اهل ظواهر تا اهل ظواهر زکوای چې د حدیث پر ظاهر باندې روان دي د دنور کوزي گنا دنور جوړي گنا نو زکه دی هغه ته اهل ظواهر ویل کی چلان دي پر سوچ نه کوي هغه اجتهادي ذهن خپل نه چلای چې قرآن او سنت ته سونه استنباطات دي کوم مسلې دین نه معلومیږي قالوا سبحانك فرشتو ورته ویلي چې پاکی د تعالی ربا لا علم لنا نشته موږ د پاره هیڅ قسم علم الا ما علمتنا مگر پاک خبره پوږي تام علم را کړی او پای کې علم د دې مسمیات الاسماء جی شامل نه دي انك انت العليم الحكيم یقینا ته په هر څه پویا او ته د حکمت خاوند دی نبی علیہ السلام اللہ تعالی آدم علیہ السلام ته راوړاندې شو اوسې فرشتو ته وایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم اے آدم خبر ورکا دی فرشتو ته په نومونو دي سيزونو باندې آدم علیہ السلام شروع شو یو په وسای ورته ټول فلما انبئهم باسمائهم کله چې خبر ورکا آدم علیہ السلام فرشتو ته په نومونو دي سيزونو باندې الله ورته ویلي څنګه قال ویلی اللہ علم اقل لکم ولمانو ویلی تاستا اے پرشتو چی انی اعلم غیب السماوات والارض یکننزا پویگم پپٹو داسبانو دزمکو باندے و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون او زا پویگم پای بانی چی تاسو اخکار کوئی او زا پویگم پاگی هم چی تاسو پٹھوئی ظاہر کی تاسو خبر کوئی او پشا دا خبر تاسو کړی دي چې الله تعالی کار څنګه مخلوق پیداش کی خو زمونږ نه زیات وفادار او زیات خدمتگار و پیدا نه کی دویږي ودی باندې دا خبرم پرشتو کړي و خدای د انسانانو سره دغه پار نه وکړي اوس لکه سرنګي چې انسانیت له الله تعالی په پرشتو باندې تفوق او فضیلت په علم غریزی او په علم اجتهادي سور کو نو دغه رنګي اعزاز او اکرام الله رب العزت انسان تا په پرشتو باندې دا ورکو چې ستاسو نیکو پلار اول آدم می مسجود د پرشتو وګرځاو نو الله تعالی پرشتو ته ویلي چې اوس په دې آدم ته سجده کوي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آغا وخمیات کئی چوئل من پرشتو تا اسجدوا لآدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا فسجدوا پس طول سجدو کرا الا ابلیس مگر ابلیس نو ابلیس سو ابا انکاریو کو واستکبر او ځان غټ وګاڼو
وکان من الکافرین او اگرزید دا کافرانونا منکران دا پرشتو ذکر مخی تیرش چه ملائک جمر ملعک دا و مخفف ملک دے و بیا ملک تعریفوش اسجدو لآدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا اسجدو دا سجدی معنی تضرع او عجزی دا او دا سجدی معنی پا اصطلاح کی وضع الجبهت علی الارض تندے خود الپزمک باندی دا سجدہ نو سجدہ آدم علیہ السلام تو کئی نو دا سجدہ تحییہ دا سجدہ تعظیم دا سجدہ عبادت ندا او دا سجدہ پتیرو ملتونو کی جائز ہوا پتیرو ملتونو کی جائز ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام او داغ بی بی او داغ یولس زامن یوسف علیہ السلام تا سجدہ نو لگا ولی اگا خوب لیدل چه مانور اس پا می اولیدل او یولس توری می اولیدل ما تے سجدہ کولا مپلارو تیل دا خوب چاہتا مو آیا شیطان زمان دیر لی دشمن دے دارونا برطولم سے او تا با تکلیف پورا سے او خبر خونو پٹی کی کنا دیوار کو بھی کان ہوتی ہے وہی دیوالم کل کل غوگونی او اسر اذا جاوز الشفتین شاعو والعلم اذا لم يكن في القرطاس زاعو وی راس چکنا دی سوندو نوزی کنا یا بے خوری نا خبر آگی تا ورسے دا آگی آغار سے چوکلا تاستا معلوم دی سورے یوسف کے بیالتا وائی تفصیلا ایچ سوکلو نو دا نو چکلا یوسف علیہ السلام دا مصر بادشاہ ساس شو پیغمبری اللہ ورکلا او بیائی دا اخبر کابینہ ٹولاو غختا او بار تراغلیو نو آغا تخال تا سجاو کلیو نو یعقوب علیہ السلام او دا والدہ یا راحیل جوندی نو بس اگی ورطا سجدہ لگو دا سجدہ تحیہ وا او دا سجدہ تعظیم وا سجدہ عبادت نوا آدم علیہ السلام دا ستڑی مشی یا دلتا دا سجدہ اللہ تاو قبل آدم دا دی وجنا الہ آدم امراغلے دو ہر چی سجدہ دا عبادت تا دا سوا دا اللہ نے بلچاتا جائز لگا آتا سپرون حدیث ویلے ہو کنن میں ویلے ہو چکچر سجدہ رسول اللہ وی دا اللہ نے علاوہ بلچاتا جائز ہوئے نو لعمرت المرأة ان تسجد لزوجها بابا خزی تا حکم کرے چی خاون تا سجدہ ہو کذا کر خاون لی حق دے پخر زبانی دایو خبر نو پسجدو پرشتو ٹولو سجدہ اکڑا الا ابلیس مگر ابلیس سو نکڑلا ابا انکار اکر سجدے کولونا سجدے نا دا اللہ دا حکم نے انکارو کو اللہ ویل سجدہ اکاو دا ویل نک او دائی دا وصر ویلی چه سنگ با سجدہ اکما زدی پیدا کرے دا اور نیم او دے دی پیدا کرے چه کم دے دا خطی ندے دا پا خیال بانی دا دے چه اور دا دیر زیاد کنی دا اعزاز و دا اکرام قابل دے حالانکہ دا جاہل مرکبو اور کی خیانت دے چه سورا کے سیزی او زمکا کی حلم و امانت داری دا پا اور کی ترفوع و تکبر دے پا اور کی خیانت گری دا او زمکا کی توازو دا زمکا کی امانت داری دا سر شہر پا کی خروغ بکی پروف
نو اول پخپل اصل باندې او قومیت باندې رومبنه تفاخر ابلیس کړی او ځکه چې لعنتی شو او د ابلیس اصل نوم په عربی کې وای حارسو او دا پر نور جبو کې ورته عزازیل وای او واستكبر ځان غټو غاړو د حکم د الله او آدم علیہ الصلوۃ والسلام وکانا وصار من الکافرین وګرځیدا د کافرانو معنا دادا چې د دې انکار د حکم د الله نه او د خدای د حکم نه ځان غټ غنل دا کفر دی ابلیس کافر شو اگر چې دا ترجمه هم چا کړی دا چې او دې د کافرانو نه په ازل کې خود خمانا دار چې دلته کانه په معنا سوار دی وګرځیدا د کافرانو بهرحال دا ابلیس دقا د گناهونو او د الله د حکم د انکار په نتیجه کې کافر ته نساز نو پته ولګی چې الله او د رسول حکم منل دا ډیر ضروري وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم دا یوبل اعزاز و اکرام او یوبل نعمت عظما و انسانیت بانی اللہ ذکر کئی چې انسانانو ستاسو نیکم خپل خلیفہ مقرر کو مسجود د پرشتوں میں اگرزاو د خپل اعزاز او اکرام کور کی میں اوساو اس ولی زما خبر نہ خدا یوبل نعمت اللہ فرمائی منگ آدم تویلی چی اسکن انتا اسیگتا وزوجک استا بی بی الجنت پا جنت کے دل تر جنت نا جنت خلد مراد دے معتزلہ حضرات چی دا خبر کئی نو دل تا تیروتی دی غلط شوی دی چی دا خو پر ازمکا کی پی اڑل دوڑ ازمکا بانی باغ و آدم علیہ السلام و حوا بی اللہ تعالی علتا و سوال دیگه پریوانی دا خبر کی ابھی بالکل غلط شوی دی جنت خلد او وکلا منها خری دوالا منها د جنتنا رغدن پراخ رغد مانا تاسو ته پورا وسعت او اجازت چې د کم زینا خری او کم څه خری او سونه خری حيث شئتما کم زی چې تاسو د دواړو خوخیږي د جنت داری سینه چې خوري او د اری میوې نه چې خوري او ار کله چې خوري او ار وخت چې خوري خو ولا تقربا هذه الشجره دی ویونی ته باندې نږدې کیږي فتكونا من الظالمين فاین دغه دا چې کوم دې کا خړلا دا سپټ پروت دی وان تاكلا فتكونا من الظالمين کا خړلا داونه زیاتی کونکو نه بشي په ځان باندې په ځان به زیاتی وکړي دا ونا د سوا حافظ ابن کثیر وایي کپدی کې د دې په تعین کې څه پیدا وې نو الله به مونږ ته ذکر کړي خدا ازمایش ته یوونه ورته یاد کړه نو سو کوئی د انګور ونه وا او سو کوئی د غنم ونه وا ډېر روایت دار چې د غنم ونه وا خو د غنم ونه خو یو نه وا کړ په جنت کې ډېرې وي آدم علیہ السلام ته ویل دی ونی ته ګورې نږدې نشي د آدم علیہ السلام خیال دا راغی چې دا شخص شخصي ونه یادوي او د الله نوع او جنس مراد نه دا ونه چې په جنت کې په کم ځای ته به ورته نږدې کېږي
نو هغه ته نه دا واګي سجدا ونه ده دی وجنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا نه دا اجتهادي غلطي وشو پیږي پریوانی بلکې دا چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام خو په وخت کې پیغمبر هم نه دی پیغمبرانو نه غټ ګناهونه واړه ګناهونه یو هم نه کیږي چې کله د پیغمبرۍ په دغه باندې په منصب باندې سرپراز شي پوهېږئ په دې باندې دی خو هغه وخت کې پیغمبر هم او بهرحال حوا به یې راشو کړې وه د غنم دانه وه او دا ابراهیم ادهم رحمت الله علیه به دا ویلي چې کیف لا یعصي الانسان واکله من شجرة العصیان و انسان به ګناه څنګه نه کوي او خوراک یې د ګناه د ونې نه دی پوهېږئ دا غنم ګورې د ګناه ونه ده او لکه څونه خوږه ده د جوار ډوډۍ ګورې طالبان نه خوري پوهېږئ په دې باندې د جوار ډوډۍ نه خوري او د غنم ونې ته ابراهیم ادم د ګناه ونه ویلې ده چې دا اصل کې د غنم ونه وه چې د کم نه حوا به یو آدم علیه السلام الله منع کړي دا به نه خورئ ازمایش شو د الله طرف نو دا وایي دا شجرة العصیان ده د ګناهونه ده او که تاسو خیال کړئ ما تاسو یو خبره کړې وه وایي دا ګناه خوږه ده او دا نیکي چې ده دا ترخه ده د هغې وجه دا ده چې د دنیا د نیکۍ دا مرارت او دا تریخوالی په لاس دی ستړی کېږي پې او د ګناه دا خوږوالی په لاس دی چې ګناه کوي نو شیطان هم سړی زیات اکساوی ورځه پې ډېر خوند کوي نو دې وجې نه خبره دا ده چې فأزلهم الشیطان عنها نو چې عنها کې ضمیر جنت ته راځي شي نو معنا به داسې کوئ فأزلهما پس راوښویولو راکوز کړو آدم او حوا لرا شیطان او ابلیس عنها د دې جنت نه د جنت نه راکوز کړو یعنی څه مطلب لمسه ورته وکړه او تیر ایستله چې داونه وخورئ نو د خدای حکم به مات شي الله به وباسي دا ته پته او که عنها کې ضمیر دی ونې ته شي نو بیا به معنا داسې کوو فاضلهما را په ذلت کې واچولو په ګناه کې واچول دې دواړه شیطان عنها د وجې د خوراک د دې ونې نه د ونې د خوراک د وجې نه نو په اخرجهما راویستل دې شیطان په خپل لمسه باندې مما د هغه نعمتونو نه کانا چې دا دواړه پیه په هغه نعمتونو کې هغه عیش او آرام هغه ښایسته ژوند هغه ټول یې ترې نه پاتې کړ نو دا خدا ابلیس الله د دې جنت نه شړلی و نو څنګه ورته شیطاني وکړه دا یو بل سوال نو دې دپاره پخوا دي تفسیرونو به ډېرې خبرې لیکلې وایي دا د مار په خوله کې دننه شوی او تلی و نو لکه مار جنت ته څنګه ته نو دا مسې خبره ده نو اصل خبره دلته دا ده چې شیطان داسې یو قوت خدای پیدا کړی چې دا د لرې ذهن هم سړي ته وسوسه ورچولی شي د لرې ذهن وسوسه ورچولی شي د لرې ذهن هم دا کار کوي بله مسله دا ده چې شیطان الله د جنتونو نه د اعزاز او د اکرام په شکل باندې لرې کړی دی چې ته به دلته نور صدر او وزیر اعظم بنې په جنت کې د دې نه لرې کړی دی د غل او د ډاکو په شکل باندې خو راتلی شه که نه یار نو دا د غل او د ډاکو په شکل باندې راغلی او بیا آدم علیه السلام او حوا به یې ځان خلوص خوب کړی او دوست کړی دی او قسم ورته په الله خوړلی دی قسم
چې که دا ونه مو خوړه نو په جنت کې به همیشه پاتې شئ. حوا به یې آدم علیه السلام دا ونه دې لپاره خوړله چې شیطان ورته ویل همیشه به پاتې شئ، حالانکې دا ونه سکل او دوی به جنت نه ځي. شیطان اوس هم موږ سره دا لوبې کوي، اوس هم موږ دغسې تباه کوي. نو شیطان ورته په خدای قسم وخوړو. حضرت عمر به ویلي چې موږ ته څوک په الله قسم وخوري نو موږ پې دوکه کېږو. آدم او حوا بی ته دواړو ته شیطان په الله قسم وخوړو نو ځکه دوکه شو. آدم علیه السلام ویل چې ربه زما دا خیال نه و چې ستا په ذات ګرامي وم په دروغو څوک قسم خوري. څه خبرو دا خو د ما ته ستا په ذات قسم خوړلی و. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الله ورته ویلي آدم اوس داسې کار وکړه چې کوشئ، بعض ستاسو به د بعضې لپاره دشمناني. نو آدم علیه السلام او حوا به یو شیطان درې واڼه راکوز کړه د جنت نه. ځئ کوشئ. او شیطان د انسان او انسان به د شیطان دشمني همیشه کوي. او یا دا معنا ده چې آدم او حوا به خو دوه دي، خو د آدم علیه السلام او د حوا به سره دا ټول انسانیت ټچ دی، دا ټول لږوي سره و د انسانان، موږ ټول ورسه وو. نو دې وجې نه اهبطو جمع شو. او بعضکم لبعض عدو، دا بچي د آدم به په خپل کور کې د یو بل دشمناني. دا اوس چې خلک یو بل وژني، یو بل بیزته کوي، دشمنی نه دي؟ د شیطان په حواله باندې دا ټول کارونه کوي. ولکم فی الارض مستقر، ستاسو دپاره په ځمکه کې قرارې دی، ځای د اوسېدل دی. اصل کې مستقر دی ته وایي چې همیشه پکې سړی نه اوسېږي. نو په دې ځمکه کې به تاسو څه ټیمه پورې چې کوم دی اوسېږئ. ومتاع او سامان د پیدې دی الی حین، یو زمانې پورې، یو زمانې پورې چې هغه ستاسو څونه عمر وي تاسو په دې ځمکه کې اوسېږئ او پیدې به پې هلئ. بس آدم علیه السلام د دغې په نتیجه کې د جنت نه راکوز شو. دې تفسیرونه لیکلي دي، وایي بیا به یوه به یې کوله او د تندي باندې خوله به راتله، دا چل به یې کولی شي، پوهېږئ په دې باندې. نو داسې دې تکلیف سره مخامخ شو. خو پیغمبران علیهم السلام و نیکان بیا نیکانی، که د هغې نه معمولي خبره داسې څه وشي نو فوراً توبه طایب کېږي. فتلقى آدم من ربه کلمات، پس واګېستلې زده کړلې آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې، یو څو خبرې. فتاب علیه، نو الله قبول د توبې وکړه په دې آدم باندې. انه هو التواب الرحیم، یقینا د الله ډېر توبه قبلونکی او ډېر زیات مهربانه دی. او کلمې دا وې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا کلمې بس الله تعالی توبه معاهده کړه، خطا معاف کړله. خدا اوس بله خبره ده چې بیا خو دا جنت او زمونږ ورثه ده. موږ وایو دي تقریرونو کې چې جنت زمونږ ورثه ده. څنګه ورثه ده؟ یعنې آدم علیه السلام او حوا به د جنت کې الله دې دپاره دا کول چې تا د خپلو بچو ته وایي چې زمونږ اصل ځای موږ نه پاتې شوی دی. اوس د هغې دپاره د کولو دپاره الله څه شرایط لګولي دي، دا شرایط به موږ پوره کوو نو موږ هم بیا هلته ځو انشاءالله. دا بله خبره شو. دلته را جزایري وایي کرامت آدم و ذریته علی ربهم، چې آدم علیه السلام او د آدم بچي الله ته څونه ګران دي. وشوم المعصیه و آثارها، د ګناه بدبختی او د هغې آثار فی تحویل النعمة الی نقمه، د نعمتونه بدل شي عذاب د الله ته نساج سړي لپاره. عداوة الشیطان للانسان وجوب معرفت ذلك لاتقاء وسوسته، د انسان سره
د شیطان دشمنی دا لازمه ده چې دا د هر انسان زده کی چې زما دشمن شیطان دی دې لپاره چې د هغه وسوسو نه ځان بچ کی او وجوب توبه من الذنب د جو ګناه نه توبه دا یو لازمه ده چې ته توبه واسي والاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم على فعله توبه سره وایي چې کومه ګناه لري کړی پای با پرې دی ابا پرې دی او پیمانه بشي پی او انده با قصد مصممو کی جرا بنکو قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یوزل ورته الله تعالی ویل کوشه اوس بیا ورته وی کوشه نو دې یو تطبیق دا دی چې مخکې ورته ویل د اسمانونو نه کوشه د جنتونو نه کوشه اوس ورته وایي د اسمانونو نه ورسره کوشه ځمکې ته ځئ پوهېږي پرې باندې یا تکرار دی چې ایره الله موږ ته وایي چې آدم او حوا ځئ د جنتونو نه ځئ نو چې هسې راته رسي تهدید او زور نه راکوي که نه رښتیا راته وایي نو الله ورته وایي چې گپ نه دی کوزېږئ به اوس به کوزېږئ نو قل نهبطوا منها جميعا ویل ورته منګه چې کوشئ د دې جنتونو نه ټول کوشئ یو کس ګورې پاتې نه شي انزلوا من الجنة الى الارض لتعيشوا فيها چې په دې کې به ژوند تېروئ او متعادین یو بل سره دشمنی استاسو یو بل سره ونخته استاسو یا علماء بل یو توجیم کړی دا التا اهبطوا منها جميعا فقطو او دلتا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني ورسرا فضلک تړلې دا کوشئ تاسو ردی جنتونو او اسمانونو ټول زبرست پتاسو پسی خپل هدایت در لېږم او د هدایت ترجمه مفسرینو کړې ده چې رسولا ابعثه زبا رسول در لېږم او کتاب به در لېږم د هدایت نه مراد دلته رسول او کتاب آسمانی کتاب او رسول ته مراد دی زبا رسول درو لېږم او کتاب به درو لېږم فمن تبع هدایا چې څوک زما پیغمبر او د کتاب تابع شو هغه کامیابی څوک چې تابع نشو هغه به ناکام قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم فاستچری درشي تاسو ته فإما پاسل کې انما دی دا ان شرطی دی دا ما ور سره زائد دی تاکید لپاره نو فإنما کچری درشی تاسو تا منی زمار طرفنا خودن درست لار چه پیغمبر درشی او کتاب درشی فمن تبع هدایا سوک جو زما د خودل شوی لار تابع شو د پیغمبر او د کتاب تابع شو فلا خوف علیهم نبیر پدبانی آئندا ولا هم يحزنون او نبدی غمجن شی په تیر تاریخ ګورئ د خوف او د حزن دا فرق دی خوف هغه یری توای چې په مستقبل کې تا ته را رواني او حزن دی ته وای چې په تیرو حالاتو باندې غمجنې چې ما ولې دا کار کړی دا غلط کار ما ولې کړی نو دا خلک به نه په دوی باندې یره په استقبال کې وي او نه به دوی په خپل تیر ژوند باندې خپئ چې دا ما ولې بې پیدې تیر کړی دی زکوی فلا خوف علیهم فيما يستقبلوا ولا هم يحزنون بما في الماضي داس والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا کسانو چې کفر وکړه کسانو چې کفر کړي دي ان معنا دا هدایت اونمني وکذبوا بآیاتنا او زمونږه دغه آیاتونو ته نسبت درو
دا اللہ آیاتونه ندی، دا اللہ آیاتونه دی خو زمونږ د پاره ندی، د دې ټیم تیر شوی دی. پوهېږئ په دې باندې دا د الله آیاتونه ندي، دا الله آیاتونه دي خدا د بل چا په باره کې زمونږ په باره کې دي، خو ټیم یې تیر شوی دی. دا ټول تکذیب د آیات الله دی. اولئک اصحاب النار، دا کسان مرګري د اور دي، هم فیها خالدون، ای به په دې کې همیشه اوسېدونکي، همیشه اوسېدونکي. دا التا اتمام نعمتو او دلتا هم فیها خالدون، دا د پورا خپکولو د پارا، د پورا زورنې د پارا الله ورته فرمایل چې زید دا جهنميان دی او بری جهنم کې به همیشه اوسېږي، بیا بری جهنم دراتلی شي. بس ان شاء الله العزیز سبا لبا د یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفو بعهدی اوفی بعهدکم و ایایا فرهبون چې شروع کې نو سلسل صورت د صورت دریمه حصہ پوری دا روان دی. دا سبا نن سبا چوټی ده، بیا به یې خو دا جمعه چوټی ده. دې که تاسو که څه کار ماري خپلو کوئ، بیا به ګورئ بیا نه په بیا به جمعې چوټیا نه په روژه کې او نه په دې مخ کې. ښه دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. خدایا منگا جدا کم کوشش تا د دین او ستاره کتاب د زده کولو د ښودلو کوو، الله تعالی دا موږ په خپل دربار باندې منظور کړه. خدای د دې په نتیجه کې الله تعالی په دې پاکستان کې شریعت او اسلام غالب کړ. خدای زموږ څونه مشران او پاشوي زنانه نارینه مشران کشران الله تعالی هغه ټول وبخښه. دا زموږ یو ملګری او یو دوست هغه په دې دای کې سری بالول کې چې ډېر زما سره یو ډېر خاص تعلق او زموږ هغه مفتي صاحب له مدرسې ځمکه هغه ورکړې وه، شاهجان حاجي صاحب د هغه نوم دی، هغه نن وفات شوی دی. 3 بجې جنازه ده، نو دعا ورته وکړئ چې الله تعالی هغه کومه صدقه جاریه یې کړې ده دا دی الله تعالی د هغه نه په خپل دربار باندې منظوره کړي او د هغې ثوابونه دي الله هغه ته شروع کړي او الله تعالی دې په خپله خصوصي مهرباني وکړي. د علماو او طالبانو سره ډېر لویه مینه وه او ډېر لوی محبت یې ورسره و. الله تعالی دې د دې محبت د علماو د طالبانو د محبت د وجې نه او د دیندارۍ د وجې نه الله تعالی دا راتلونکي زندگی ورته الله تعالی په قبر کې آسانه کړي او الله رب العزت دې دا قبر د جنت د باغچونو ورته یو باغچه وګرځوي او الله تعالی دې په مهرباني وکړي او الله دې وبخي، الله دې موږ ټول وبخي، الله دې زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه دې الله زموږ ټول په ایمان کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه